ما باندې درود شریف وای او څوک ماښام ټیم کې لس پیرې درود شریف وای لس پیرې یاد کړی دی نو دی به الله پاک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سفارش په الله پاک درته نصیب کړي لس پیرې درود شریف بې انتها کم دی لکه دا بیخي کمه درجه ده او بیخي په ټیم نه لګي د لبنان یو عالم دی هغه نوم دی شیخ محمد صالح ما د هغه انټرویو او بیان په خپله واورېدو عربي کې لګیا وي او ما سره شتم چاته لګیا وي ویلې زما د زړه اپریشن وشو بیا چې کله زه هوش کې راغلم نو ما ګیر چاپیرو کتو نو عمله ټوله ولاړه وم زمونږ چې څه خپل وي هغه هم ولاړو خو لکه داسې ولاړو پریشانه ولاړو نو ما وی چېرې اپریشن مو شو او زه هوش کې هم رالم نو دوی خو داسې ولاړ دي لکه چې خفه دي ما ته تپوس وکړو چې یاره څه چل دی ویل یاره مسله ستا ده نو وایو به درته خامخا ویل څه مسله ده ویل اپریشن خو مونږ وکړو خو د زړه سره وینه ودرېدلې ده لږه وینه ولاړه ده یا جام ده اوس مسله دا ده چې یا خو چې دا الله پاک دې رګونو کې روانه کړي او یا به دوباره اپریشن کوو دا به مونږ راوباسو دا ورته یاره بس دا خو ستاسو مسله ده زه خو پرې نه رسم دا خو ستاسو کار دی خو دا راته وایي چې کول څه دي وایي کول همداري چې اوس اپریشن شوی دی خو مطلب چې موږ ډېر هم انتظار کوو نو یو ورځ به وکړو لږ ټایم به وکړو داسې خو نه شي کېدی چې دا دې همدلته کېوي اوس دوباره اپریشن دی او فورا کول دی وایي بس ما ورته وایي چې دا ستاسو کار دی تاسو پرې پوهېږئ نو بس دوباره راته اپریشن وکړئ خو لکه مطلب خطره ورکې وایي ډېره شته دی لکه فورا اپریشن یو ځل شو دوباره هغه ځای کټ کول اپریشن کول ما ورته چې اوس دې نه بغیر بله لار نشته نو بس وکړئ راته بس ایمان یې د مسخط واغوستو او دی وی چې بس څه ټایم یې ورکړو چې دومره ټایم پس په دوباره ټیسټ وغیره چې څه کوو اپریشن به هم کوو دا به هم کوو دا هغه په خپله لګیا دی په خپله انټرویو ورکوي چاته او ویډیو ته چلی وایي چې دی لاړو نو ما ته یو نرسه رانږدې شوه نرسه وایي ما ته وایي چې یا شیخ صالح صلی علی الرسول صلی الله علیه وسلم زه خو لکه عالم وم او مطلب دین سره هم ټچ وم خو دې چې کله ما ته دا خبر وکړو ما باندې بل شان دی سره شوي ما ته وایي چې شیخ اپریشن خو دې اسم دی او تا ته دا مو وایي چې بس دې کې هر قسم حالات هم راتلی شي نو بس چې نور سم نه کوي نو کم از کم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو درود شریف خو شروع کړه کنه وی بس ما درود شریف شروع کړو کدی کې ګنټه تیره شو دوه تیرې شي درې تیرې شي چې هر څومره ټایم تیر شو دې کې ډاکټران رالو چې څومره ټایم پس هغه راتلو خو ما خوله نه و درولي وی بس ما درود شریف یو دې کې هغې ما ته چې خپل ټیسټونه هغې چې سکول هغې وکړو وی بس دې کې مبارکیانې شوي چې لکه مبارک شي وی زه هم خوشحاله شوم خو زما دې طرف ته سوچ نه و ما خو دې طرف ته سوچو چې بس کېدی شي دا مې اخري لمحات یا اخري ټایم وي او بس دې نه پس ما ته مرګ راشي نو که مرګ راځي نو کم از کم د پیغمبر علیه السلام درود خو په خوله باندې وي که نه وایي چې کله ما ته مبارکیانې راکړي چې لکه مبارک شه بس اپریشن نه بچ شو هغه ړومبی کامیاب شو وایي ما ورته څنګه تاسو چې اوس وینه ولاړه ده او باسل غواړي وایي پته نشته خو مکه وینه الله پاک په رګونو کې روانه کړه بس هغه هلته نه ووته وایي ستو وایه تاسو سوال وکړو الله ته دې څه منت وکړو که څه چل دې وکړو ویل یاره بس ما خو سم نه دي کړي خو بس ما صرف درود شریف په محمد رسول الله باندې ویلی دي او به دا یو عمل مې کړی په هغې باندې راته الله پاک مسله حل کړه او صرف درود شریف هم داسې نه چې څه خامخا څه خاص څه ګران ویلي وایي صرف دا مې چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بس دا مې وی بار مې وی او الله پاک درود شریف اثر او پاور او طاقت
چې الله پاک د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په وجه باندې با د تمام انسانان به ولاړ وي او ملتونه به الله پاک ته کوي د الله رحم به نه راځي یو د محمد رسول الله علیه السلام په سفارش باندې به د الله رحم راشي او ورته وایي چې حساب کتاب شروع کړو. به هر حال الله دې موږ ته پیغمبر علیه السلام سره او درود شریف سره محبت نصیب کړي او الله دې موږ ته د ویلو توفیق نصیب کړي.